الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمان استاذان محترم اور علاقے غیور طلباء کرام اور زمین در افواقی مدرسے طلباء عزام، اللہ تبارک و تعالی تمام وتاسو باندې رحم کړی چې موږ تاسو له الله تبارک و تعالی یو آزاد ملک راکړی دی، ملک پاکستان. یقینا دا ملک پاکستان موږ تاسو ته داسې په اسانۍ سره نه دی میلاو شوی. د دې ملک پاکستان نه مخکې د علماء کرامو او د هغې قربانیانې پرتې دي. سوچا پکې علماء کرامو پکې جیبونه هم څکلي دي، علماء کرامو پکې خپل بچي هم یتیمان کړي دي، علماء کرامو پکې خپلې بیبیانې هم کونډې کړي دي. یقینا که موږ او تاسو د هندوستان د زمین او د هندوستان د ځمکې د هغې تاریخ ولټوو، نو موږ او تاسو ته به د علماء کرامو د هغې قربانیانو هغه داستان معلوم شي چې د دې ملک دپاره زموږ علماء کرامو څومره قربانیانې ورکړي دي. که موږ او تاسو وګورو د 1857 جنګ ازادۍ نه وروسته چې د جنګ ازادۍ کوم تحریک وچلېد، څلور کاله وروسته چې په علماء کرامو باندې کوم ظلمونه او کوم ستمونه وشو، هغه موږ او تاسو مخې ته راغلي. یقینا 350 لاکھ صرف اور صرف دا قرآن مجید راواغستلی شو او دا سیند ته او سی خښ کړی شو، سی وسوځولی شو. دا صرف اور صرف د دې لپاره چې د مسلمان د زړه نه جذبه جهاد ختم کړی شي، د مسلمان د زړه نه د ازادۍ جذبه ختم کړی شي. دا صرف اور صرف دا ظلم او ستم د دې لپاره کېدو. که موږ او تاسو وګورو په دې یوه سنۍ کې چې علماء کرامو ډېرې قربانیانې ورکړي دي، صرف د 1947 پورې دا که چېرته د جنګ ازادۍ د تحریک په شکل کې راغلی، که د تحریک بالاکوټ په شکل کې راغلی، که دا د تحریک رشمالمات په شکل کې راغلی، دې بېحسابه علما په قربانیانې ورکړي دي. که موږ او تاسو وګورو د یهودي په خپل کتاب کې لیکي چې زه صرف او صرف په دهلي کې کله وم، زما کله کې ډېره هلته وه، ما صرف او صرف 16,000 علماء کرام دا په خپله ولیدل چې دا د پانسۍ تخته وخېلول او دې په پانسیګاټ باندې د پانسي ورکړه. دغرنګې دلته یهودي په خپل کتاب کې لیکي چې د چاندي چوک د یهودي د دهلۍ نه والا تر د خیبره پورې داسې یوه ونه نه وه چې په هغې پورې د علماء کرامو د هغې سرونه نومځونه کې شوي. دلته یهودي په خپل کتاب کې لیکي چې په د لاهور شاهي مسجد کې شاهي باغ چې کوم مسجد یادېږي، په دې کې به سهار او ماښام 80 علماء کرام دا به د پانسۍ تختې ته خېژولی کېدل. دلته یهودي په خپل کتاب کې لیکي چې زه کله دهلۍ کې وم، زه خپلې خیمې ته رالم، د خیمې خوا ته چې زه ګورم ستا بدبو دی. کله چې زه خپلې خیمې نه شاته لاړم ما وکتل هلته انګار بل شوی دی، په دې باندې 40 علماء کرام پراته دي، بې سر او سامان پراته دي، کپړې پورې نشته دی، هغه دقه رنګې په دې انګارونو باندې سوځي. هغه وایي چې زما د مخې نور علماء کرام یې 40 راوستل، هغوی یې کپړې ویستلې او ورته یې دا وویل چې صرف تاسو دومره ووایئ چې موږ د 1857 جنګ ازادۍ چې کوم تحریک چلېده په دې کې موږ حصه نه راغستې، موږ د تاسو لحاظه پرېږدو. هغه یهودي فرمایي چې دلته 40 علماء کرام دا یې هم په دې پانسۍ دا یې هم دې انګارونو ته ورواچېدل، په دقه طریقه باندې دا هم وسوځول. خو په دې کې یو عالم ما نسي ویلی چې هغه صرف او صرف دومره ووایي چې ما د جنګ ازادۍ په تحریک کې حصه نه ده اخیستې. عزتمندو، د هغې نه بعد د هندوستان په ځمکه باندې دا دوه تحریکه داسې چلېدلي دي چې یو د جنګ ازادۍ تحریک و، بل د تحریک د رشمي رومالو، بل تحریک د بالاکوټ، بل تحریک د قیام پاکستان. موږ او تاسو الله تبارک وتعالی چې موږ او تاسو د دا ملک نه کړی، د دې ملک په شا باندې د علماء کرامو د هغې غټې قربانیانې پرتې دي. که موږ او تاسو وګورو د قاسم نانوتي چې کوم تحریک بنیاد کېښودی، مولانا حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمه الله هغه چې کوم د دې تحریک قیادت کاو. بل طرف ته شیخ الهند مولانا محمود الحسن د دغه بل تحریک رشمالمات قیادت کاو. دغه تحریک چې موږ او تاسو ګورو، په دغه تحریک کې زموږ او ستاسو علماء
کرام دې بې حسابه بالکتابه قربانیانې ورکړي دي. که بالاکوټ ته راشو، سید احمد شاه شهید رحمت الله علیه کله چې د خیبر ځمکې ته راغی، کله چې پېښور فتح کړو او د دغې سره سره چې کله یې کوړه خندق او چارسده فتح کړه، هغه اعلان وکړو، دا اعلان یې وکړو چې د دې نه په اخوا به زه صرف پنجاب کې به چې دا کوم سیند دا کوم راجا رنجیت سیند چې کوم ناست دی د دې خلاف به زه هلته جهاد کوم او دا به زه له دې ځایه لرې کوم. عزتمندو چې هغه کله په شپږو میاشتو کې د بالاکوټ غرونو ته ورسېد، په بالاکوټ کې 15 ورځې تېرې کړې، هلته جهاد کاوه، د چرمان وخت دی، الله تبارک وتعالی ته په سجده باندې پروت دی. په دغه ټیم کې د علاقې خلکو غداري وکړله، هغه په دغه سجده باندې شهید کړو. د هغې نه بعد شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه 15 ورځې 4 ورځې وجنګېد، په 9 مئی باندې هغه هلته هم شهید شو. عزتمندو د دې تحریک دپاسه د دې تحریک دپاره زموږ علمای کرامو بې شمېره قربانۍ ورکړې. اوس موږ او تاسو ته خلک راپاڅي چې کوم د مغرب ذهن لري، کوم د امریکې د غلامۍ ذهن لري، کوم د کفارو د ذهنیت افته لوک دي، هغه موږ او تاسو له طالع راکړئ چې د دې کې علمای کرامو څه کردار ملایمه کړی، په دې کې علمای کرامو اختلاف کړی. ځینې وایي چې دا نه ازادي پاکستان نه آزادو، ځینې وایي چې ازادي. وګوره د پاکستان جنرال اول چا رهبر کړی وه؟ مولانا شبیر احمد عثماني رهبر کړی وه. په بنګلادیش باندې د پاکستان جنرال اول چا رهبر کړی وه؟ مولانا ظفر احمد عثماني رهبر کړی وه. دغه رنګې که موږ او تاسو ګورو مولانا عبدالله سندي هغه د پاکستان دپاره کومې قربانیانې ورکوي. دغه رنګې موږ وګورو مولانا رشید احمد ګنگوهي هغه د پاکستان دپاره کومې قربانیانې ورکوي. زه خو تر دې پورې وایم د تاریخ د مطالعې مطابق چې کله د قائد اعظم محمد علي جناح سره که چېرته مولانا اشرف علي تھانوي نه وی، د پاکستان به هېچا ته نه ازاد شوی. که چېرته